زمونږ دا طریقه د مکمل د شریعت خلاف ده هر څوک چې کوي. نن سبا زمونږ په معاشره کې یو رواج عام شوی دی او دغه رواج هغه د عید میلاد النبي هغه رسم او رواج دی چې کله دا میاشت راشي د ربیع الاول نو یو خاص طبقه هغه یو څو ورځې د دې عید میلاد النبي د دې پروګرامونه د دې جلسې او د دې جلسونه هغه د شریعت یو حصه ګڼي او هغه مسلمانانو ته داسې پیش کوي چې گویا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وه. یاد لرئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړی نو د نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا ته د تلو نه بعد تقریبا د 100 کالو پورې صحابه کرام په دې دنیا کې موجود چې کله یو صدي تېره شوه نو بیا د هغې نه بعد د تابعینو دور راغی بیا د هغې نه بعد د تبع تابعینو دور راغی او په دې دومره پوره زندګۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا میلاد مناوهل او دا جلسې جلسونه او دا رسمي کاروایي کول د دې ثبوت چېرته هم نشته. که موږ دا دعوه کوو چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شیدایان یو او موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو او موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ ورځ دا په یو جذبه سره مناوو نو دا محبت والا خلک مخکې ډېر زیات و زموږ نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغوی محبت زموږ نه په 1000 درجې افضل او اعلی او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام خو داسې صحابه کرام دي چې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله یوسف علیه السلام زنانه ولیدو نو هغوی ګوتې کټ کول شروع کړل. وایي چې کله زما محبوب دوی لیدلی وې نو سټونه به یې کټ کړي وې ځکه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو خپل سټونه قربان کړي نو دومره د نبي علیه السلام سره محبت او عقیدت او اطاعت هغه د صحابه کرامو دومره ډېر و چې هغه د هغې یعنې څه مثال نشته په دنیا کې چې هغوی څومره د نبي علیه السلام سره محبت کړی. اوس د دغې محبت تقاضا خو دا وه چې که چېرې د میلاد شرعي حیثیت وې او د دې جلسې او جلسونو څه خاص شرعي حیثیت وې نو د نبي علیه السلام صحابه کرامو به دا منع کړی و. د نبي علیه السلام په زمانه کې ملاشي 63 کاله دا ورځ بار بار راغلی ده. بیا د نبی علیه السلام نه بعد د ابوبکر صدیق صاحب په زمانه کې د عمر صاحب په زمانه کې د عثمان صاحب په زمانه کې د علي صاحب په زمانه کې دغه شان وروسته د خلفای راشدین او د خلفای په زمانه کې د بلاشي دا کال په کال راغلي او هیچا د دې په داسې طریقه باندې نه ده منع کړې لکه کوم چې ورته موږ شرعي حیثیت ورکړی او موږ دا د اسلام حصه ګڼو. حالانکې زموږ دا طریقه د مکمل د شریعت خلاف ده هر څوک چې کوي. دا جلسې جلسونه دا لوډ سپیکرې لګول دا ټوله شپه ورځ چغې چغارې وهل او دا مسلمانانو ته تکلیف رسول ایذای مسلم دا خو د مسلمان طریقه نه ده او نه د نبي علیه السلام طریقه ده بلکې د دې تاریخ فقها ذکر کوي فرمایي د 600 ساله پورې خو د دې اړو څه حقیقت نه و. د 600 ساله پورې 600 کاله بعد یو باچا سلطان ارملو هغه د دې ابتدا وکړه چې عیسایان دا کرسمس مناوی حکم د نبي علیه السلام میلاد مناوو هغه په هغه وخت کې به راغونډ شوله لغونده کې به د نبي علیه السلام تذکره وشوله وعظ نصیحت به وشو د هغې نه چې ورو روانو زموږ د دې زمانې خلکو د هغې نه یو لوی عذاب جوړ کړو. دا جلسه ده او دا جلوس دی او دا ټوله شپه نعتونه دي او دا ټوله ورځ چغې چغارې دي او دا روډونه بدلول دي او دا معاملې کول دي نو یاد لرئ په شریعت کې د دې هېڅ حیثیت نشته. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زندگی دا د پورا امت لپاره یو نمونه ده. درې خبرې ضروري دي چې کوم د نبي علیه السلام د
سیرت نه موږ ته معلومیږي د نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې ډېر زیات حقوق دي، ډېر زیات حق دی او حق یې دی وو ځکه چې داسې هستي چې هغه د خپل بچي دپاره نه دي جوړوي، داسې هستي چې هغه د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها دپاره نه دي جوړلي، د حضرت حسن او د حسین دپاره هغه جړه نه ده کړې او د خپلو بیبیانو دپاره او د خپل اهل بیتو دپاره نبي علیه الصلاة والسلام جړه نه ده کړې او د دې امت د ګناهګار دپاره نبي علیه الصلاة والسلام دومره جړلي چې د هغې صحت او انتها نشته د دې دپاره چې الله زما د امت ګناهګار وبخښي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام د امت سره مینه ده. اوس د دغه مینې تقاضا څه ده؟ د مینې تقاضا خو دا ده چې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام حقوق د ادا کولو کوشش وکړو. ډېر حقوق دي د نبي علیه الصلاة والسلام په موږ باندې، خو زه صرف د دریو حقوقو تذکره کوم چې دا درې حقوق دومره لازمي او ضروري دي چې د دې دریو حقوقو نه بغیر نجات او خلاصي ممکن نه دی. او هغه درې حقوق، یو حق د نبي علیه الصلاة والسلام دی حق محبت، د نبي علیه الصلاة والسلام سره محبت کول. دویم حق دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره حق عقیدت، چې زمونږ عقیدت د نبي علیه الصلاة والسلام سره. او دریم حق دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دی حق اطاعت، یعنی د نبي علیه الصلاة والسلام اطاعت کول.